دا الله کتاب قرآن شریف زمون یو حق په مونږ لري او دا قرآن شریف په دا هغه حق د قیامت پر ورځ تاسو کچا قرآن ته مخه کړه قرآن له توجه ورکړه دا کامیاب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما د دې قرآن په برکت الله قومونه لا ترقی ورکوي د قرآن په برکت الله انسان اوچتای د قرآن په برکت الله انسان له آخرت کې لوی مرتبه ورکوي د قرآن د برکت نه دا یو عام لفظ دی ارفعو الله سړی بالا دسکی اوچتای الله انسان له عزت ورکوي چې د خدای په کلام کې عزت نه عزت کوي په کوم شي ويدعو به آخرین او چې کوم قرآن ته شاکي غفظ ذلیل کوي هغه خدای ښکته کوي الله دوزخ ته غورځوي په دنیا کې هغه الله عزت کوي او سپکوي او د ذلت مقام ورکوي اصل چیز د الله قرآن دی او چې کوم خلکو د الله د قرآن سره خپل تعلق قائم کړی دی امون لیدلی دی چې هغې له خدای لوی مرتبه او درجې ورکړي تر د قیامت پورې به نوم باقي وي قیامت پورې اوسه پورې دا مونږ چې کوم خلکو نومونه اخلو هلکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام مالک صاحب امام احمد ابن حنبل امام شافعي صاحب حسن بصري صاحب امام ابن سیرین صاحب او دا نږدې چې کوم مونږ یادو شیخ الهند صاحب مولانا حسین احمد مدني صاحب ماشومان او لوی ټول یادوي دا د قرآن د برکت په دغه زمانو کې غټ سرمایه‌دار تیر شوي په دغه زمانو کې غټ تاجران تیر شوي دي په دغه زمانو کې غټ غټ بادشاهان تیر شوي دي څوک یې پیژني او که بعضې بادشاهان تاسو پیژنئ هم د قرآن د برکت نه کوم بادشاه چې د قرآن خدمت کړې د علماو لکه هارون الرشید هم خلکو ته بادشاه دی خلک یې یادوي قیامت پورې به یې چا چې په قرآن عمل کړی سلطان صلاح الدین ایوبی داسې نور بادشاهان د قرآن دپاره جهادونه کړي دي او د قرآن دپاره منډې ترړې والي انبیا دي او چې کومو خلکو د قرآن مقابله کړې ده هغه خدای ذلیل کړي دي تر ننه پورې بندګان لعنت کوي دروغ کامیابي غواړي که الله ته نزدېکت غواړي قرآن سره خپل تعلق قرآن تلاوت وکړئ قرآن په خپلو بچو یاد کړئ په خپله یاد کړئ او په خپلو بچو د قرآن علم وکړئ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردانو کې یو شاګرد دی محمد ابن حسن شیبانی د امام صاحب د فقه ډېر خدمت کړی ډېر لوی خدمت او ډېر لوی عالم او لوی مولا او د امام شافعي رحمت الله علیه غوندې لوی شخصیت استاد داسې ډېر زیات شاګردان نو چې کله وفات شو نو چا په خوب کې ولید نو تپوس یې وکړ چې الله در سره څوک کړل او ته وایي چې کله زه مړ شوم او سانه نه ووته الله ته ور مخامخ شو د دې مرګ نه پس د انسان ټول تعلقات د الله سره شفا دنیا پاتې شوه ځمکه پاتې شوه بچي پاتې شو او بیا د حساب کتاب معاملې تا سره یو سړی وایي چې دا دکان کوه په شریکه به ته به لګې خو چې هغه د حساب کتاب خبره شي چې هلکه باس اوس په حساب کتاب کوو نو بیا به ستا او د هغه توجه یو بل سره نږدې به راشي د مرګ نه پس څه ناست حساب کتاب شروع شي په قبر کې تپوسونه شروع شي دا یو ابتدایي ده یو شروعات دي نو الله ویرانه تپوس وکړه چې څه دی راوړي بس فرق پیدا شو چې د قیامت پر ورځ یا مرګ نه پس الله قادر دی او تا نه تپوس کوي چې څه دی راوړي تاسو مونږ ناست یو زه به ځان واخلم زه به الله ته سفر ما سره د خودل قوم سره سره
که زه دا ویم چې الله ما منځونه کړي دي نو هغه منځونو کې رانه سوال وکړه چې ښه منځ دې کړی دی توجه دې ما ته په مانځه کې خو موږ ټول حساب کتاب کوو په مانځه کې خو موږ سوچو نه کوو په مانځه کې خو موږ ته دا پته هم نه لګي چې زموږ د امام صاحب په لومړي رکعت کې کم قرات کړی دی او په دویم کې کم دی زموږ منځ خو نه بس د خدای نه امید ساتو ما روجې نیولې دي نو روجو کې د غیبتونه چې کړي دروغ چې دې پکې ویلي او چې دې نیولې په حرامو چې دې ماته کړی په حرام صبر ورکه مسله د حساب کتاب شنو قسم په خدای کا سو کم وسره حساب وکړي الله سره ما حج کړی دی نو تا خو حج کړی دی خو دې په خلق خرڅ کړی تو جراله انسان ما درې کړی دی ما دوه کړی دی ما څلور پنځه دا په دې ریاو او بیا ته بیت الله ته چې ولاړ او قصر لا سونه ورته کړی ویډیو له جوړ ما دې کول ته په ویډیو ځان سره عرفات غوند میدان کې غوتا د قصر لا سونه کړو الله کوئی او جاره ما چغه وصل کېو دنیا یې راځه ما ته متوجه شو ما خیال کا او ما ته خصل کېو تا خو د قصر لا سونه کړو بل د فوټو استو په کیمرا کې ویډیو دل جوړول او صادر وګړي کار کړو ځان د خلکو ته خو د عرفات میدان کې ځوانان ما نه نه غوښتا کما نه د غوښتل نو د قصر به لاس ته پورته د قصر د ما پر خنداري جسه یو تا د رسول الله مبارک په مدینه منوره کې سلام کړی مړ مار لپاره خدای نه کړی او تا دا ویډیو او پکې ثواب څه کړی په ثواب کې خدای ویډیو جوړو په ویډیو کې خدای پردو جنت کو تصویرونه راغلي زکات نه ور کړی او زکات مالی دې استاد زکات دریا کارې ده سب د ګوندې د کانا لمارو سبا خایو خدای تعالی زبا سخم تبا او چې خډیر عبادت هم الله توخه خ مضبوط عبادت هم وخه او الله درته دو چې تا خو د عبادت کړې ده خو دا پکې مندامونو دې کړې ده کومه مال ما در کړو بچی ما در کړو وسه حضور پاک یو ځل او فرمایا من حوسب عذب چې چا سره حساب کتاب او چې غرق په خدای کده الله د یو پیاله او بو د یو بوتل او بو د یو ګلاس او بو شکر یې ودا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د رسول الله مبارک د خدای خبره ده چې په بنی اسرائیل کې یو سړی دی او 1500 کال د الله عبادت کړي 500 هغه زمانه کې ورونه زیات او 1500 کال چې کوم د الله عبادت کړي دی دریا نه پاک دا څه کې کړي چالي دی خزینه وا بچینو په هغه زمانه کې د عبادت او چې چا بخزه واده نه کاوه دا جایز و زمون په دې زمانه کې د حضور پاک امت کې دا معنی چې بچی وشي مسلمانان زیات شي هغه زمانہ کې بس ګټ کې ناستو په جونګړه کې وناستو د غرب کې به یو غار کې ناستو راهبان بو رهبانيت کو او د الله عبادت وکړي دې مې اوځي کې ناست خزه کوم نه بچی راوړم چې د الله عبادت او دا سه عبادت وکم چې دروازه مې روزه او د شپې مې الله تعالی نو یا به پکې نه خزه بچی بني چې غویل مزدوري وکم بس چې میاش کې مې اوځل وته ما او ځان له مزدوري وکړل نو هغه به دون شي وي چې پټه پټه خرم ما په میاش کې نه غم نه خادي چا سره نه مړې نه جندې چا سره نه نوکری نه تجارت بس ټول درول الله عبادت او ټول شپه الله عبادت تاسو عبادت یو تاسو څوک کولی شي وزندار عبادت مضبوط عبادت چې کله نو یو جزیره تلار منتقل چې الله دې کلی کې کوم هم خلق نه پریږي نن مړ شوی د جنازې راځو نن پلان کې شه دیو نن مبارکي کې او تعلق په هغه خاصه کني خلق د نګیلې کوي او چې دلته کلی کې نو خلق سره خبره کوي بچي وراوړي په نمن سره تعلقات نو ډېر وخت په دې لار برباد شو راشه او جزیره ته بلار شم چې یو خدای وي او زېما
زب خدای بروزی را کئی او زب صرف او صرف دا اللہ عبادت کو 500 سال حضور پاک فرمائی فرض سندا دے سڑی دا اللہ پاک عبادت بے دریانا دا دنیا اسم نو کیا غیر پس دا منڈے والے خالص تا اللہ دا رضا دا پارو روجے یو شان او یو شان دا شپی عبادتونا اللہ وصر احسانو کو فا اغا جزیرہ کی جزیرے نفو گیر چا پیر ترخید دا سمندر دریابو بھی اغی کے والا اللہ یو چینا پیدا کلا خوکو دباغین و برا رشتے بیستے ام اغا جزیرہ کے والا اللہ پاک دانا رو بوٹے پیدا کلا اعلا نار دباغ نار را شکول باقی بخبل گزار تدخلیش اللہ ستاش من کان للہ کان اللہ کلا بل تحبون العاجل وتذرون الاخر اللہ تاسو دنیا جون خوخ کړی دی خیرت هم پرېښی دی امیر کړی دی اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومي هذا الله به قیامت فرض انت ذیر کړو نن زمام یې لا بل کار ما خو بچی در کړو ما مال در کړو ما عزت در کړو ما جامه در کړو ما ډوډۍ در کړو ما روغ صحت در کړو ما د دنیا مشری در کړو نو تاسو ما پورې زما مدرسو پورې زما قران پورې زما د قران خدمت چا کو ټوک ټقاله خنداګانی دے سڑی 500 سال خوچے تے عبادت کے نو اللہ با ستا مدد کے ریدی بلینا اللہ خوشحالی دبا او بس کے لئے انار بے شکولا بے خوڑل 500 سال دغ عبادتو کوچے کل عمل کے دا نو اللہ تے وسوال یا اللہ مانا بسا پسجدہ کے ہو بس جیسے پسجدہ پریوزن کی زمانہ تساوان ذکر کی رسول اللہ مبارک فرمائی اگا خود بنی اسرائیل خبر ادا غیر خود من کل مبارک پیغمبر فرمائی اقرب ما یکون العبد وهو ساجد یا یکون ساجد چه اللہ تسجدہ پروتین ذات اللہ تدیر نزدے دیر نزدے کتب ہے اللہ نزدیکت حاصل کم اگتا سجدہ کالا مجاوہ کہ ما نصاب سجدہ کی او بیا میں اللہ دا وجود محفوظ کا چی چینجی شرمخان دا زنگل حیوانات مون خوری وجود میں بالکل مکمل محفوظ کا کہ دا قیامت فرض اذا هم من الاجداس الى ربهم ينسلون خلق دا قبرون نفسی شش پیلے والی شو زد سجدین سر چت کا محتاط در رواش واہ واہ اللہ پر قادر دنو دیر مولی پر قبرونو کے روا تلوسم پر سیلابونو کے بعض علاقے دیو بویا وڑی دا دشلو دا دیر شو دا لسو دا پیزل لسو کالو مڑی پکے روح و سالم اللہ قادر پیغمبر کے دن پخور کی پروتی رسول اللہ مبارک فرمائی کہ مال راشے زوافات تپس تو ما سلام چوے وید اللہ رسول تو بخور شوے وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ وی اللہ پزمک دا پیغمبر وجود خوالل حرام کردی پزمک طویل دا پیغمبر وجود بنا طاقت بزمک کہ اللہ پیدا کرے نو اللہ پاک توی اللہ ما بسجدہ کے صوبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اگا دعائے اللہ قبول اکرا فسجدہ پروتو اللہ تے سوستا وی باغ جزیرہ کے اسم دا اگا وجود دا سجدے پا حالت کے محفوظ پروتو دے کچھ کرے دے سوستا مولا زانتا وخاما بندہ زہ ما فخفل فضل کرم او بخلی و جنت رضا ددی سڑی پڑکی او تکی را چی اللہ تازہ فخفل فضل او بخلی ما نظما غفینز سوکال عبادت سکر تو فخلین دیوی زوکی را اللہ علیم بذات صدور فضل خبردار تبا دا خبر لنا نی خبر اللہ بات خبر
نو خدای زما 1500 کال عبادت څه شو باندې پکې لګیا دا به ویلي چې تاسو چې زما 1500 کال عبادت کړی دی روزي دی نیولې د شپې دې ماته قیام کړی دی شوګری دې کړی دی نو ذکر جنت ته لګم زه خوشاله کړم ذکر جنت نو خدای پاک ما 1500 کال عبادت ذکر ته پکې دا دې څوک الله اخو به ذکر کړی ته چې خپل فضل لګل کینو بل څوک نه ما ځکه جنت ته لګي چې 500 سال بیرې عبادت نه کړې چا نیم لیدل نه غم نه خادي نه چا سره تعلق یو شان عبادت نو څه بل څوک خپل فضل ولې نه لګي چې ما لګي نو خدای زما عبادت خبر پکې لګ ذکر کړو کنه چې ته عبادت کړې بس الله خبردار دې فرشتو ته وی دا سړی بوز او د دوزخ نه د 500 کالو په مزل درې کړل د دوزخ پیدا دی ورې ښا 500 کاله په مزل لري چې دې څنګه بوت او د دوزخ نه د 500 کاله په مزل لري ودرو او د دوزخ یو جونکو یو شفا پیراله دا وجود یې پوښ کړل تواه چې کړی بنده چې توالي تګي شي یا الله مالو برای یو غیبی لاس کې یو فرشته وتا یو کندول کې وبني ولې انداو الله شابرا کاری ته لری الله یا د خدای خاطر وکا مړې مې وچه ده او ډېر څنګه مړې ته چته دا خدای خاطر وکا برکا او دا دنیا نه چې خیرات یو بس کې دنیا ختم شه هغه موږ ته لګیا یو خیرات مفت کې وبس کو نن لګیو کنه دل بورو باسو او اوبر رواني او دونو بي چې د حد چې کوم دی وبني تا ته بدو قدر والی په پیسو باندې مکه مکرمه کې وبلی ته بغیر د زمزم د وبونه ورشه بوتل پسو په هوټل کې ته دانش د هوټل کې وجه پر دی وراوړه وګ بدل لری کمړه او بدل را پسې راوړل دا خړې ورشه نورې راوړه هغه سړی بلا چې نورې بدل کړو ته مکه کې ولا आवाज ورکړي چې یا دلدا چې 100 پیسو والا بوتل دو والا درو والا سلورو والا وې دا هوټل دی وګ پاران کې نه په پیسو خرڅ مرته نه خرڅي یا وسه قسم دې چې کله د خدای نعمت ته د ضرورت شي ته د نعمت په قدر پېښ او برکه غور کوي او بدا دنیا نه کې خیراتي ملاويږي دا په بای دي نو ما سره سړي دا خدای خیرت ته ما سره غدل ته پیسې نشته او ټول دنیا کې پاتې شي نه نه وی قیمت د دې شتا تا سره راکې الله شاب ذره تا وای ما سره کې دي سړي وې د دې یو جام او بو قیمت 1500 کال عبادت کراکې چې درکم کنه راکې نه او زفرتو په څه جوړه دا رومال مثلا په بازار کې په شل روپے دی او زما او ته ضرورت دی او سړی ما ته ضرور فصل خمسو مالي زم نو خپل کار الک ارزان کنه ارزان زما خو خدا داخله واخله کنه اخله ما افرشتہ و توید دی قیمت 500 سال عبادت کرا کولی کې د سرشتہ یو ورځم ته کمې نه ده دیو خدن دی غشته دی الله خدای را سره خو کا خرچ 1500 کال دی یو ورځ زیاته دی ویلو عمر بنو دا پښتا الله شاف هغه جامع ته وارسته او بیس کله 500 سال عبادت دی ولور الله دې سړي نه تاسو کې بندا دې خوښه ما په خپل فضل بخله او تاوی چې ما عبادت کړې سونه دې کړې رمضان ته شراو 1500 کاله پتا په یو جامو بو خرڅ مطلب څه نشي خطا او تا په خپل دا یو جامو بو قیمت 500 سال عبادت لګاو ما در باندې دې په زور لګولې ما خو فرشتي او بخرڅولې کتا ورکاو کنه ته په راځي شوې سونه جامو بو دې سکري رشابه دا یو جام په وس کې 5 سال راو او دې انار دانه کې بده خوړې دا غي بس کې ورو او بنده ته په بل چا ولې فضل نه کې تا باندې ما فضل نو کړې ته عبادت کومه ده ټول درونه کړې ته عبادت کومه ده لخواږي په پیدا کړې ته عبادت کومه ده انار بوټي پیدا کړې بدل خو نه اخلاص کړې زیاتې مې در کړې
ادانه چې بری دا نار خوړې روړ عبادت داري مقابله کوي زه عبادت اخلم بنده کما دل روغ سترګې نه وي درکړي ما دل الله سره او په لوغ نه وي درکړي عبادت نشو کولای تب پلا رو کوسو کې تو خیره سوال باندې کما دل په لکه ایمان نه وي چولې واه واه ایمان به نه کما دل په لکه خپل مینا نه واچولې تاسو کولی شي بس الله رحمت حساب کتاب رسول اللہ مبارک فرمائی ولیکن من نوقش عذبا تو چا سر پورا مناقشہ ہو پورا حساب کتاب کے در دو دوستان بیلی گی دکاندارین حکم کئی دو شریکوال کے بیلی گی حکم کئی تباش ہو نو عائشہ صدیقہ ورطا فرمائی کہ اللہ رسول اللہ خوئے کہ چا سر حساب ہو من حوسب عذبا من حوسب عذبا اللہ کے قرآن شریف کی بھی فسوف یحاسب حسابا یسیرا کہ تاسو سره آسان حساب کی نو حضور پاک فرمائے عائشہ دا عرض دے ولکن من نوقش هلکا دا خو الله پاک د حساب یو شکل بجوړی او تا ته وای بندا تا باندې د خراشه دا ګناه کړي و ګناه کړي الله زحمه بخری چلو هنده تا خو باندې خودونه سيزونه پاتې دي د عبادت تا خو عبادت کې ما ټول سوچونه موچونه کړي تا خو هغه کې کړي سر بخکتی ده مې بخل چلا شکل حساب کتاب یو سړی به الله ځان سره نږدې کې حدیث کې راځي یذعو کنفه علیه دا څه بیان نږدې کې لکه بنده چې راولي پچې کوي را نږدې به او الله بوتوي تعرف ذنب كذا تعرف ذنب كذا لانکه گناہ دی یاد ہے لانکه دی یاد ہے پیجن دیکھو انکار نشي کولای دنیا کې مصالح دروغ هو یا تنشي وي وای ما خلق دروغ چې نه مې نه دا کړی بعض خلق به دروغ مو چې نه مې دا کړی والله ربنا ما كنا مشرکین ما خو شرک نه کړی او الله بس چلو اللہ وی اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون خلب بند شي او پکم اندام چې ګناه کړی دا اندامونه به گویا شي خبرې وشي تعرف ذنب كذا تعرف دا واړه واړه بہت شماري او الله سامع کړی دی باندې لکه چې خدای دلته کې خو څګړ ګناهونه هغه غټ غټ خدای را تعالی مخ کې نکړل خرچه غره مخ کې نشو یعنی غر کې ما دا واړه واړه دي الله وی سترتها دا په دنیا کې درته پټ کړی وسه نن مم درته او بخلو فنه کو مې درته بدل کړی زماره بیر مهربان دیر مهربان لګ لګا لیکن اس دے کا قسم په خدای حضور پاک فرمایي د ترمذی حدیث ته کتزان یو لش التا تنز دے کې الله یو غز تنز دے کته یو غز تنز دے کې الله دو غز تنز دے کې او کته په قلار پیاده الله لذي الله په منډه در لګنه زکات واره لکه معموله ورته عمل نشي خلاصې دي دا الله په فضل خود کو کبي اوي چې عمل سره چې نه خلاصې ګمنا په دې عمل به الله خوشاله دا معمولی عمل دې په دې چې نه کې خو بیا نو غوسه کېږي دا معمولی عمل به وکړي دا ګډ مډ اخوا دې خوا کوشش کوو چې خپل یو کې خشتاو کې خو څه ګډ ګاډې ری پکېم وي نو په دې به الله وي چې ظاهر خیر ظاهرو مې بخ عمل بکے او عمل به بوتلی نشي عمل باندې الله خوشاله سموي عمل باندې الله خوشاله نو چې الله خوشاله شي الله باندې بوزي په دې وجه خدایا راکو تل خیال دارا ترا مخکنه کې الله چې وته وي چې په نیکو بدل کړ نو دې بڑا کې دا وخت سوچو چې و خو ممله خو بدل را دا خو ته نیکو باندې بدلېږي نو چې والا په وړو نیکو بدلېږي نو غټ ګناه به په غټ نیکه بدلېږي نو دې وي الله دلته خو نور ګناهونه او خطامه تر یاد نکړل مخکې به یریږي په ډاډه شي الله به تو فرمایي
چې ما ځکه درته ښکاره نه کړل چې ته ونه یېرېږې خفه نه شې هغه مې درته مخکې په نیکو بدل های های پروردګار خبره مې نو دې پورې کړه چې زمونږ دا خدای ته به څه ښایو مونږه مونږ د قیامت پر ورځ یا د قبر کې الله ته ور مخامخ څه ښایو مونږ الله دا ذهن کې راولې څه خولی نه شي جسم نه شي خولی یو کار به کوې دا زما واقعه د حدیثو چې ما درته ذکر کړه یو کار به کوې ادا چې عمل به کوې چې الله خوشحاله شي پرېږدی به نه دا نه چې په عمل نه ځم سله کوم الله به خوشحاله او دویم به یو کار کوې دا څومره نعمتونه دي دې شکر به ادا کوې مستی به نه کوې کبر به نه کوو کبر مستی به نه کوو نو زبچا سره لږه غونډه پیسې وشي او بنگله جوړه شي او موټرګي والی یار بیا قسم دې کسو کې د مخې نه گازرم کوي بس پروا نه بیا داسې کوګو دې په دې لار باندې بیا داسې مټې وای په دې لار باندې بیا داسې سترګې روزي وای دې غریبانو پسې بیا پرشتہ کې چا سره غم خادي نه کوي غریب دې بیا پرشتہ کې چا د کم غریبانو نه یوي د نظر هم نه دیولې زلوي سړی شوی بیا دا سموږ لمه خلرا شي کنه نو دا مولیان متاسس بیکاره باندې سيزونه ښکاري دا ځان کې خدای ته مړه پرا کور کې چې سپراته دي چلونه دیږي او چا پروا نه ساتي قبر جن نه بلا نه بچي قبر جن سره مې نه لګي بالکل مې نه لګي سلام او مصافحه سنت ته خو لیکن زجران چې د لذت عقل او خیم زور سره ستړي مشي نه کوم لري چې عقل وکړي ته قبر کې پس قبر کې ولې چا دا کور او زه تاسو موږ دا ټول ګوري غریبانان خلک ناسو موږ تاسو دې غریبانانو ته ما چې ګورا غریب چا پیدا کړي پښتانه وای کنه وی غریب خدای کړم نو دلچا مړ جون دا خدای دې ډوړې خدای درکې چا چا پلوسه مکه جون خدای نه را وکړ خلکو ته نه 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 مکهږي چې څوک عزت ته کوي خې عزت ته کوي او چې څوک کبرجن دی او لوی دی او ځان پسې د خپل راکایږي چې پرور وساته فکر مکه وي ډوړې خدای دې عزت خدای په لاس کې دی جون د خدای په لاس کې دی قسم په خدای چې خدای فیصله نه کړی چې دا ټوله دنیا دا غټ غټ بدمعشان او دا ټوپک مار یو ځای شي دا خپل د لږ کې مشته یو خدای ته شکر ادا کړي الله یادوي الحمدلله وایي ځان الله تبارک مخامخ کې الله یاد کړي بس ارس خدای سره خیر دا هم د نصیحت یو خبره او اصل مقصد ته واپس راشم نو امام محمد ابن حسن شیبانی الله وتعالى ما چې سره وروړي نو په دې غلې ما وی چې غلې شم چې خدای تاسو وایي اوس دا ټکی وره دا ډېر زبردست مزیدار دی وی الله راته فرمایل چې اے محمد په دنیا کې مستا سینا د خپل کتاب د علم نه او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې و او کوم سینا چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړم هغه سینا د جهنم د اور نه ډکه اور رڼا نه یو ځکه چې قرآن رڼا ده سنت رڼا زما وبخل نو دا سړی ما دې تاسو ته چې امام ابو یوسف څه شو پیمانه بر مرتبه بیا مې تاسو کو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو دا هغه تاسو مکوا هغه پړې اوچته لوړ مرتبه الکه دا کم زینه دې خبره معلومه کړه د قران نه يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله مسلمان لبز کافر اوچتواله ورکوم مرتبه ورکوم په مسلمان کې بیا علما او د امیان باندې مرتبه دمارو یو یو بچي او بس په یو چې باندې علم کې بس د قیامت پر ورځ به حافظان تاسو له شفاعت کوي د قیامت پر ورځ به شهدا تاسو له شفاعت کوي د قیامت پر ورځ به قاریان تاسو له شفاعت کوي د قیامت پر ورځ به عالمان تاسو له شفاعت کوي
د قیامت پر ورځ دا پسینو کې قرآن شریفونه پراته دي قسم دې دا بدل شفاعت دی پرې د دنیا د تیر شمل خدای په خړ وړه دل درم کو در به پیلا پرې دینه د ډوړې خبره ډوړې باندې پرې دي قیامت پر ورځ بدل الله پاک تا خلق پر شفاعت مولانا شرف علي صاحب رحمت الله علیه په خوا مې چې یو کتاب کې لیدلو سره نه يرم دی کتاب د کوم کې غالبا هم دا کتاب معنا دا میرا خیر د عبرت قضا په هندستان کې او جمعات کې طالبانو سے ده زمون په وطن کې خو طالبان وظیفه غواړي او خلک ولر وړي ورکړي او په هندستان کې دا د وظیفې رواج نشته بلکې هندستان څخه کې زمون پنجاب کې نشته په دې سند کې نشته نو دې راو په یو جمعات کې نو ته وظیفه شته نو یو بوډا بابا ورته د کور نه روټه راوړل کاری ډېر نه کان خلک یو څو ډېر خلک دې موږ طالبانو لا د کور نه روټه وړي په خپل وایي الحمدلله او ډېر خلک چې خپل ماشومان طالبانو سره اکثر چونی نه د خپل ماشومان یو مخ کړي چې زماره بچي وځي غواړي لا پروانه زه په دې باندې بدی نه ښکار نو هغه بوډا بابا ورته روړې دا طالبان خو په جمعه کې پرتی دا هم لکان لګ مستی بعد موږ ته شکایت راشي طالب دا چلو کو طالب دا چلو کو مې لکه دا لکان او لوندان دي نو دا لکه مستی خو په کې څه کنه موږ د امین وعده کړی دی څونه مستی دا څنګه کو چې راشي هغه ټکونه وایي چې د حد او خزه ډېر زیاته توبه توبه دوته خزه تر دوا کو مینه نه ګورې ما خزه ته دوا زمګرو خزه تر دوا کوم چې خدای ولا آرام وي خدای ته وګورئ چې دا دوا ونه کې وي چې ته وي چې ما خزه خدای آرام ورکوي آرام په مرګ دی ټول عمر بل بیا پرته وي پام کو چې دا دوا الکه کوم وتا ها تو نصیحت وتا نو کوم دی خو ما نه ښکاري په موبایل کې ودا ښکارا مستخوا څنګه خزانه شکر دې تاسو به اداره زموږ د پښتنو خزه الحمدلله د خپل خاوندانو سره محبت مینه لري او احسانات بهر کې خبر مې دې پورې کوله کې زمې ویل مشه طالبان نو بوډا بابا بډوډه راوړل طالبان حجومات کې لګ مستی کې الکاری نو یو بابا براته جمعه هغه بچی غواړي وی خدای جبريل لا پیخ چې ما دا دوا وکي او ما جنت دوا نه چې ما جنت ته طالبان ورته بابا جی د خدای خاطر او جبريل کوم چې غوې دا چې جنت ته تل آسان خبره خونه دا کټر په دې پړسي چې ساده نه وي پته برته ولې آسان خبره ده جنت ته یاره وي تاسو نه پیږي جبريل براشي یو چک په جنت ته ورسره خدای جبريل لا پیخ طالبان خو سبق والا اغي وی چې بابا جی د خدای خاطر کوم موږ سبق وېستو او دا چې مغه ما خیر هغه یو ځل چې غواله یو طالب ورته کوټه ته خطلې دي او پړې راځه کړې دي وې د جبريل ما او دا پړې غاړه کې واچوا په یو چک باندې جنت تراسو بابا خوشاله جو چې جبريل خوراره چې بارو ته غاړه کې په څټ کې واچولو طالب چته کړو دې میانسته کو بابا ټوپونه کړی نه نو جنت ته رسوم خدای قرآن ته ګور نه مې پکار پرېمه دا چې پرې خود بابا منډې دې پړې وته راکی چې کور ته نه نو ورته ته وي شابه دروازه بندو جبريل راغلی د خلک جنت ته اسمان ته خلک کوي نو طالبان ویلا سي ګلان دي زما په ډېر خوخي طالبان د دې طالبان غلطی د موږ د بچو نم کې غیر چاله نو طالبانو په دې بابا خپل نن کې د وای نه ښه نو یو ځل دا بابا لښه ما سوتان وخت نو دا طالبان یو بل سره لګي لکه هغه وینم را نه دا وای خدای به خو مثلا نن کوم ډوړې سو سبق یو بل سره لګي او بابا جی راغلی چې تاسو 10 ماته دا ټول خبره وره سره یو چت کوي طالبانو تاسو خدای غرق او تباہ زدل په سپینه ګیره د کور ډوډۍ راوړو او تاسو په ما دا وینو مې خو ده زه غویم
ستاسو د نیکه په ځای منسپیرو تاسو دا عقل ما ته وایي په طالبانو باندې مته چې مې خو ګپ شپ لګاو پلار خو مر څه وایي نن نه پس کوم دلته نوړې ډوړې زه خدای په خو کور ته لاله چې لا کور ته د شو خو وي او په خوب کې حساب کتاب نه ادارې دنیا دا اوسوب چاته الله او جنت ته او چاته وي دوزخ ته دا او دا بابا وي چې خدای اوس ما ته به کم خازن جنت ته به کم دوزخ ته وي چې مې قتل دا طالبان مې چې مې لیدل الله دې طالبانو ته وي چې طالبان ټول مرم زما د دین خدمت کړي لوګي تنم تیرې کړې دي پر دې روړېګانې مو خولې دي او زه ما مفت کې وبخلې دي حساب به کتابه جنت ته ځي نو چې دا طالبان څنګه روان شي نو یو په شاته وګورم دا بابا ویني دا نور ته یلکه مونږ په جنت ته روان یو هغه خو هغه شاته پاتې شو ابل دې شابه وې را منډه کا بابا جی وای چې منډه مې کړه په مې واغې تراوی شو چراوی شو خدای ته ویل شابه خدای شابه ډوړې له په خوب کې پنی مې شو پاسوله الله ترکاري ډوړې طالبانو مرتبه خو ما ته خدای الله ته هدایت ټول عمر دې په ډوړې خورې د معمولی خبره خپشوي او ذکر خرابېږي دا نګری بربادېږي ډوړې ولا شپې په خاطر ترکاري او طالبان له خوب راپاس اے طالبانو ما معاف کړه او تاسو دې په خدای قسم چې جنت ته ما بدن سره بوزي او وینا خرات وایا او ما بدن سره جنت ته بوزي دا علما بد الله په دربار کې تاسو د پاره سفارش کوي او الله قرآن شریف کې فرمایي چې دا ما کوم يتر ته او وره استاد یې کې هو دا راځي چې دا مولا خدا سره دا مولا خدا سره د خلق ذهنونو کې خدا ټکي دا مولیان دا او مولیان دا الله قرآن شریف کې فرمایي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ماذا قرآن چاله ورته د خپل بندگانو نه عباد تا الله د دې لفظ خپل خاص بندگانو کې خپل خاص بندگانو کې مو یو قوم وخت کا غیر میں قرآن خاص بندگانو کې یو قوم وخت کا غیر میں قرآن چاله مې د قرآن الفاظ ورکل حافظ دی چاله مې د قرآن معنا ورکل عالم دی فمنهم ظالم لنفسه او ذا حافظان او ذا ملایان درې دي څوړه دي درې یو ظالمان هغه دي چې ډېر ګناه ډېر دونې کې کمه ومنهم مقتصد بعض دالي چې نیکي او ګناه برابر ومنهم سابق بالخيرات باذن الله بعض هغه دي چې ډېر نیکان درې دي یو هغه چې ګناه زیاته یو هغه چې ګناه نیکی برابر یو هغه چې نیکی زیاته نو کمانه چاته پوسو کو بشریان نه چاته پوسو کو چې دا بکم خوازي نو زه وایم چې دا کم ډېر نیکان دي ګناه کم را ده بجرت او چې دا ګناه نیکی برابر ده دواړه یره کې دي چې اوسو غټي ورکه دوزخ کې به وپس او چې دا ګناه زیاتره ظالم ورته ویل دي دا په ګډېر مو د دوزخ کې پروت لیکن الله ذالک هو الفضل الكبير دا قرآن ورکول دا قرآن د پر انتخاب د خدای لوی فضل او بیا سوی جنات عدن يدخلونها ټول بجنت ظالمان بمزي نیکی بدی برابر دا بمزي دا نور بمزي يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب دستروزر بنگلی به چولی په جنت کې ولباسهم فيها حرير او دريخه مجاور صرف یو حافظ او مولا تویم چې تم دوکه کېږي په دې آیات تب نه دی تعالی خدای سزا درکړي حدیث کې راځي قرآن کې راځي اغه مولا او حافظ چې غریا کوي دا خپل عمل خلق تخي دا خپل مولي او دا خپل قرآن خلق تخي ریاکار یو هغه چې دا خپل مولي او دا خپل حفظ وغیرہ د دنیا د پر استعمالي کې پیسې پیټ دنیا را باندې دا باندې کې پیسې خدای وای ډوډۍ خدای وای د دنیا د مال د ګټلو ذریعہ باندې جوړ
بس ما علم وکړه چې خلکو د دین وخت ما علم وکړه چې الله راضي شي ما علم وکړه چې په عمل ما علم وکړه چې خلکو ته واز نصیحت وکړم او کسبه درس او تدریس کې او پاغه تنخوا اخلي دا ثانوي دي د دې ته مقصود اولی نه وي دا خیر پدې پروا نه دا جایز جمعات کې امام شو نو بچي به خورې کو نه کوي او تنخوا اخلي په دې جمعات کې دا پروا نشته ستا مقصد دا تنخوا نه ده ستا مقصد د صد جمعات بس تنخوا 3000 روپے سره ورته ستا مقصد د دین خدمت دی او تنخوا دیم نه شي زمارو دار وزیری د مدرسو کزان د بچو نه ملغلر جوړول غواړي که بچی کامیابول غواړي ځان له آخرت توخه جوړول غواړي ځان له بچو له دنیا هم خپل غواړي او آخرت هم خپل غواړي نو دار وزیری مهرباني وکړي خپل بچی په مدرسو کې داخل کړي یو کور کې یو بچی نه عالم محافظ سماج او په وړه مې یاريږي ما تیر جمعه د ترویل چې وړه چا په لاس کې ده او زمونږه الحمدلله زمونږ دا جمعه ډېر بختور جمعه زمونږ بابا جیو شاهزاده مولوی شیخ خدای پاک دې وبخښي ډېر عمر په دې جمعه کې درسونه کړي ډېر عمر دلته هغه اعتکاف او دلته هغه درس کاو ټول عمر په کې درسونه کړي پیرانو جمعات کې به سال نه درس کوم ازیګر ما خام ما سوتنه پورې بدلته طالبان وسره نه ما په خپل دلته سبق وایي هغه د وخت دا کوټه و برنده و بیا دا نه پس الحمدلله اوس پکې زموږ د قران درس شروع د خدای پاک په بیا موږ لدلته کې یو خور و د دې لارې نه پورې راځه زیرا الحمدلله په ونه کړی دی باغې کې خمه دې ځات کولې بادیو شو او بل په لار لنټر واچولې شو او هغه دې سره ټچ شو مونږ ته مسالې حل شي په لارو کې به خلک ولاړو منځله او شکر الحمدلله بر او هغه طرفونو ته ولاړې مسله حل شو لیکن مونږ وايو چې دا تشیو جمعات نه دلته الله د قران خدمت کوي چې کوم مشرانو د ازمکه بخلې دي چې هغه ته ثواب ورسي چا چې د ازمکه بخلې د غي وارثانو ته بچو ته ثواب ورسیږي او په دې ټول کله په محله خدای رحمتونه نازل شي او د دې کلیو د علاقې د بچو ته فائدہ ورسي